ټولو نه اول. دا یاد لرئ او دا څه ګرانه خبره نه ده. په دې باندې به تاسو کوشش کړئ، خواري به کړئ که دنیا ژوند ځان دپاره ښایسته کوئ او د آخرت ژوند ځان دپاره ښایسته کوئ، دا محنت به خامخا کړئ. ځکه چې اسلام نه په غیر یو څیز مکمل کېدل سوال نه پیدا کوي چې شریعت په کوم ځای کې پامالي او هغه څیز د درست دی، دا نشي کېدی. یا په کوم ځای کې شریعت انسان فعال ساتلی، خروان او برابر یې ساتلی او آل ته به څه نقصانی، دا هم نشي کېدی، سوال نه پیدا کوي. نو دی وجه نه دا یاد لرئ ټولو نه اول چې انسان چا سره تعلق ساتي، کا هغه هر څوک هغه سره تعلق ساتي، ټولو نه اول شرط په دې کې دا دی چې هغه انسان با حقوق الله پیژني او حقوق العباد هم پیژني. ستاسو ملګري او دوستان دي، نن د هغوی د وجې نه تاسو نقصان اوچتوئ. زما او ستا والدین هغوی سره ما او تا نه پرېږدي، سفر ته مور سره نه پرېږدي، شپې ته مور سره نه پرېږدي، هغوی سره ناسته او صحبت نه ما او ستا والد صاحب غمګیني. لږ لیټ شو ما او تا پسې تپوس کا، ولې هغه ته اطمینان نه دی حاصل ستا په تعلق باندې، او اطمینان ځکه نه دی حاصل چې په شریعت تقاضو باندې برابر نه دی. ورنه الحمدلله ډیر خلک دي، خلکو سره په سفر هم ځي، خلکو سره شپې هم تېروي، خلکو سره صحبت هم کا، هیچا ته په هغې باندې اعتراض نشته، ځکه هغه ته اطمینان حاصل دی چې دا انسان تعلق ساتي د شریعت په تقاضو باندې برابر ساتي، هغه بیا نقصان نه اوچتوي. تاسو چې چا سره ملګرتیا ده تعلق هم دی ورسره، اپېژني حقوق الله او حقوق العباد. حقوق الله څه شی، حقوق العباد څه شی دی، او دا شرط تعلق لپاره علماو ځکه لګولی قرآن او حدیث نه چې کوم یو انسان حقوق الله نه پیژني، په هغه انسان کې خوف خدا نشي راتلی، نشي راتلی، ځکه یو ذات حق ته پیژندلی نه، د هغې ذات نه خوف ستا په زړه کې نشي پیدا کېدی، هغه په زړه کې خوف خدا نشي راتلی. او کوم یو انسان چې حقوق العباد او نه پیژني، هغه انسان د مسلمان حق ادا کولی نشي. او دا یاد لره دواړه خطرناکې خبرې دي چې څوک حقوق الله نه پیژني، علما فرمایي هغه په زړه کې خوف نه راځي، خدای پاک نه یریږي. او دا مونږ او تاسو بار بار اورو، دا یو کهاوت دی چې څوک خدای نه یریږي هغې نه ویریږه، یریږه هغې نه چې خدای پاک نه یریږي، ځکه چې یو خو رب دی چې داسې ذات دی چې داسې ذات بل نشته، داسې پاورفل قدرت والا طاقت والا، هغې نه انسان خوف په زړه کې نه موجود. ما او ستا مسلمانانو انسانانو نه خلکو خوف په زړه کې نه پیدا کوي، هغه انسان نه خوف پکار دی. او حقوق العباد نه پیژني، دا انسان د ستا حق ادا کولی نشي. ځکه علماء کرام فرمایي چې تعلق د پاره چا سره اول نمبر شرط دا دی چې داسې انسان انتخاب وکړه، داسې انسان په معاشره کې چې څه نه څه حقوق الله هم پیژني، څه نه څه حقوق العباد هم پیژني، خوف الهي په زړه کې د بنده او د مسلمان حقوق ورته ادا کول دا ډیر اهمي اول شرط د انسان تعلق لپاره دا دی. او دا د موقوف علیه حیثیت لري، دا داسې حیثیت لري چې هغه وروسته نور ټول شرایط دغې شرط پورې تړلي دي چې دا نه یو بم نه چې دا وي، دا وروستونی ټول به وي. بیا ته بیا وګوره چې یو مسلمان بل مسلمان سره وخت او زندگی څنګه تیری. دا نن زما او ستا یو مسلمان بل مسلمان نه خفه ولې دی، حالانکه کاغه نه تپوس وکړي هغه به وایي کنځل یې نه راته کړي، نور څه خبره شراکت مې نشته ورسره، رشتہ داری مې نشته ورسره، چم ګاونډتوب مې نشته ورسره، هغه مشرق کې اوسېږي او زه په مغرب کې، دا ټولې خبرې نه موجود. باوجود د دې دا انسان هغې نه تکلیف کی، په مشکل کې دا کاغه سره اوسېدی
هغه سره په محله او په چمګاون کې وي بیا به سهال وي وجدای چې تعلق یې ور سره خدا انسان د دین اسلام چې کوم د تعلق تقاضی دی پاغه باندې پوره دي حقوق الله او حقوق العباد نه پیژني دا انسان هغه انسان نه په اور کې ولاړی په تکلیف کې ولاړی مصیبت کې ولاړی په غم کې مبتلا کړي اخته کړي او چې څومره کوشش وي د ژوند او د ژوندۍ هغه بل انسان له تکلیف ورګي نو دی وجنا اول شرط علماء په نسبت باندې دا دی